تاسو چې ګوره نن زمون مسلمانان سړی حیران شي لکه د ایران او د اسرائیل جنگ اون خطو نو آیا اسرائیل چې په ایران حمله کوي هغه په کوم بنیاد سره کې دا شیعاګان دي دا د صحابه دشمنان دي دا د عمر او د ابوبکر دشمنان دي دا د عائشې دشمنان دي ډیره د نور مسلمانانم بی دین او کافر وینو په دی وجه په حمله کوي نه هغه د ایران یو اسلامي کنټری تصور کوي خبره مخه درانه ده دی وخت کې اسرائیل ته پسترګو کې سترګې ورکون کې دک د ایران حکومت دی نو خیال دی عقیده سره غوړي نو کمپرومایز کله خمینی دی د خامنه‌ای دی عقیده وګوره کنه خدا آیغه چې اسرائیل چې د دې دواړو دا جنگ راغی نو ډیر مسلمانان دین د دین سم صحابه جوړ کو د ایرانیانو نه پیغمبران دي په جنگ کې وسره مرګرتیا وکا په جنگ کې وسره شانه بشانه ودرېګا وګوري عقیده صحیح نه دی ښا عقیده د اسلام هم نه دا اوس تاسو ګوره پرون 17 رمضانو دا د اما عائشه صدیقه رضی الله عنها د وفات رضوا نو پرون وګوره بلا شیشیاګانو دک خلکو ماشومان ته موبایل ورکی وای شابه عائشه په نار عائشه په نار عائشه جهنمیه دا سبقونه یې تخی دغه اختلاف بم ساتو او چې کله ایران په اسرائیل امر کوي نو موږ به د ایران سره مرګري یک ماوتا مرګري شو کنه دا سره رسیږي نه دا بر خپل پلان کې سی مړه دا خوځي ماوتا په دې خبرو ته مشغوله کوي کماوتا د ایران سره د حمایت اعلان وکړو سبب شو دا د حکومتونو کار دی دلته ماوتا پدیم جنگي الکه ته د اسرائیل حمایت کې او د ایران حمایت کې کماوتا د چا حمایت وکړو پدې باندې سا خدا پالیسی دا ډلې جوړول فرقواریت دا فرعونی پالیسی دا چې عوام کو لړاو او حکومت کرو وجعل اهلها شيعا وګرځول فرعون اوسیدون کی داغه ډېر ډلې یستضعف طائفه منهم کمزوري کول به یو ډله د دینا یذبح ابناءهم او مونږ تاسو ته پدې کې د خپل ملک د علماو چاغي د ایران په غم باندې غمجن شي یا پریشان شي نو ما ته پدې کې خلق ولاول نه دی پکار په ملکی حالات باندې دغه خلق کوي بس دا عقیده دا چې مونږ په عمر او په ابوبکر او په عائشه چا سره کمپرومایز نه کوو چې هغه به زما صحابه ته کنزل کوي زما لکه باغی سره مینه احترام نو دی غواړه د خلکو کې دی خراب شي کنه یار چې اسرائیل ډېر غړ زیاتی ظلم کو په ایران باندې حمله وکړه دا دونه شهیدان پکې شو دا شو نو بیا دی خو د ایرانیانو باقی دی اختیار کوي مونږ وایو ایران سره مرګرتیا کوه ډېر مخ بګیږي عقیده دی دا غي اختیار نشي لکه ځکه دا عمر او د ابوبکر سره بغض کوونکي خلک دي وجعل اهلها شيعا يستضعف کمزوري کول یو ډله د دینا يذبح ابناءهم على لول زامن د دی ويستحيي نساءهم بحیا کول زنانه د دی زنانه هغه بحیا کولی یا ژوندې پرې خو دي زنانا دا دوه مطلب مفسرین بیانوي تفسیر کبیر والا خداوي چې کله دی ماشومان علالول دی فرعون ظالم پوجان لګلا چې د دې زنانو شرمګاونه چکاوي کبیر کې راضی دغه مطلب بیانوي انه کان من المفسدين یقینا